ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو بهترینه استخاره یو اسان ترینه استخاره په لږ ساعت کې کیږي انشاءالله د خپل ژوند پټ رازونه د خپل ژوند پټو مسلو دپاره د خپل ژوند پټ تقدیر معلومولو دپاره یا یو کار ته وې چې زه وکړم او که دې کې مې خیر شته او که مې نشته دی نو یو اسانه بالکل په 15 منټو کې په 2 منټو کې او په 10 منټو کې درې طریقې راته ښیم چې کوم راته اسانه وي هغه ځان دپاره وکړه او کومه چې د زړه پې مطمئن یې هغه ځان دپاره وکړه بس چاته ووایم چې استخاره راله وکړه چاته وایم چې دې کار کې مې خیر شته او که نشته بس پخپله ته د خپل ژوند مالک یې پخپله ته د خپل ژوند مالکه یې نو راشه د خپل زندګۍ د تقدیر دپاره صرف په 10 منټو کې 15 منټو کې په 3 منټو کې اسان ترینه استخاره وکړه او خپل ژوند کې دغه یعنی په زړه کې به دې داسې یو خوشحالي راشي که نه یو اطمینان یو چین به راشي یو سکون به راشي او ته به ووایې چې بس دې کار کې زما دپاره خیر شته دی تا ته په خپله معلومه شي ته مطمئنه شي انشاءالله داسې اسان ترین استخارې درته ښیمه انشاءالله چې ته بالکل مطمئنه یې چې یاره واقعي دې کار کې زما خیر شته واقعي دې کار کې زما دپاره برکات شته دا کار زما دپاره کول ضروري دي کو نه دي هوکم کو نه وکم د محبت حاصلول غواړي کو نه غواړي پرېښودل غواړي ګټه پرېږدل غواړي تیږه پرېږدل غواړي نو بغیر د خوبه لیدو ښه بعضې استخارې داسې مسنون هم شته محترمو چې هغې کې به استخاره وکړي بیا به 2 رکعته نفل وکړي بیا به اوده شي نو په خوب کې به راته یو داسې یو څیز راشي په خوب کې به راته یو اشاره وکړی شي لیکن دا داسې استخاره نه ده محترمو دا په یخه باندې وکړه بغیر د خوب لیدو په 10 منټه کې معلوم که د خپل ژوند پټ تقدیر انشاءالله د الله تعالی په لوی حکم او ارادې سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو درنو خویندو مسافرو ټول الله تعالی خوشحاله او باد ساته موږ ته دعاګانې کوي موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو ذهن خلاص کوي ویډیو پوره واورئ چې معلوم شي ته بیا به تپوسونه نه کوئ چې یاره څنګه کول غواړي او داسې کول غواړي زه درته اسان ترین استخارې ښیم هم انشاءالله یو استخاره په قرآن کې ده او یو داسې ده ها نو هغه داسې چې ده هغه هم درته ښیم او د قرآن هغه هم درته ښیم نو قرآن هغه تقریبا په 10 منټه کې کیږي او دا کومه چې داسې استخاره ده یعنی اسانه استخاره ده نو هغه په 15 منټه کې کیږي ها اوس ځان دپاره کومه خوښوې که دواړه ځان دپاره کې او که یوه ځان دپاره کې په کومې د زړه مطمئن کیږي هغه ځان دپاره وکړه نو پوره دا ویډیو په ذهن کولاوېدو سره واوره ځان پې پوهه کا چې بیا ما د میسج نه کې چې یاره دا څنګه وکړم او پلانکې او ډینګرې ښه صحیح ده نو تاسو دا واورئ محترم مسلمانانو لومبنۍ چې کومه زمونږ 15 منټه کې استخاره کېږي هغه داسې ده چې تاسو به لومبنۍ اودس چارهدام وکئ بیا به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي ها 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړه او بیا په دغې مصله باندې کښېنه او محترم مسلمانانو اللهم دغه یو الفاظ دي که نه خو د هغې معنی ده چې الله زه دا استخاره کوم الله تعالی زه تا نه دا دعا غواړم الله تعالی ما دا موس هم وکړو دې دپاره الله چې زما دې ژوند کې ماته معلومات وشي الله دا کار زه وکړم او که نه دې کار کې زما خیر شته او که نشته صحیح شوه د کار خیر کولو او د نه کولو الله تعالی تا ته معلومات شته چې دې کار کې خیر شته او که نشته الله ته زما په زړه کې یو الهام واچوي زما په زړه کې ته یو معلومات واچي الله تعالی زما په زړه کې ته یو خوشحالي واچي که د کار کې زما خیر زما دغه سیټ تمایله کړي او زما پکې نور هم خیر واچي او که زما پکې خیر نه الله تعالی زما زړه د دې څیز نه تور کړي زما زړه د دې څیز نه موړ کړي او الله تعالی ماله بل یو د خیر او د عافیت څیز راته راکړي صحیح شوه نو ته به یو دغه وکړې 2 رکعته نفل بیا به د الله تعالی نه ښه اوږده دعا وغواړې او دې دعا غوښتو کې به یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الله زما په زړه باندې رحم وکړي دا الهام او دا زما په زړه کې دا خبره کینی او الله تعالی ته ماته نو که ستا د زړه ته دغه وخت کې یو 15 منټه دعا ته غواړې که نه دغه وخت کې ستا زړه ته سکون رالی چې یاره واقعي دې کار کې زما خیر هم شته او دا کار د الله تعالی د رضا هم دی ښه لومبی به کې د الله تعالی رضا لټو بیا دویم به کې د رسول الله مبارک سنت لټو دریم به کې بیا خپل خواهش لټو ښه خپل زړه نه به تپوس کو دماغ نه زړه نه چې زړه دې څه وي نو هغه کار به کوي دماغ به لحاظه نه منې نو انشاءالله ستا زړه ته به دغه راشي چې د ګناه کار هم نه دی
او د الله تعالی رضا هم پکې ده، زما دپاره انشاءالله برکت هم دی، جایز هم دی، زما دپاره د ګناه نه دی. نو لهذا انشاءالله زه به دا کار شروع کوم او زه په الله تعالی باندې توکل کوم. دا خبره به ورسره وکړي، الله زه په تا توکل کوم او دا کار ماته ته اسان کی. لومړنی خو دا شو. دویمه د سورت مزمل استخاره ده، ډېرو خلکو کړي هم دي، الحمدلله موږ په خپله هم ډېرو خلکو له کړي دي، خو اوس ما سره ټیم نشته، تاسو خفه کېږئ مه، ځان له په خپله کوئ ښه، ځکه رمضان دی او بل دغه درسونه دي، نو بعضې پکې وخت کې پکې ویده یم نو ټیم نه میلاویږي، تاسو خفه کېږئ مه. لهذا ته اسانه طریقه ښیم، تاسو دا واورئ. او داسې چاره دا هم دې شته، په خپله قرآن درځي او کو نه درځي په بل چا باندې د استخاره وکړه. کور کې دې ورور شته، خور دې شته، بل څوک شته، بل څوک وپېرې سورت مزمل سورت ووایه، وپېرې وکاره ته سورت مزمل پې پوره وپېرې ووایه. چې وپېرې تا کله ووي سورت مزمل قرآن بند که، چې قرآن دې بند کو، قرآن په خپله بیا دوباره کوله وکړه، یعنی بغیر د ګوتې منډلو نه قرآن کې به ګوته نه ور منډې، قرآن په خپله کوله وکړه. قرآن کې چې کم ځای راوړی که نه، نو بیا هغې نه 7 پاڼې وشماره ښی سیټ ته واړوه. قرآن دې بند کو، وپېرې د صورت مزمل قرآن دې بند کو، واپس دې کوله وکړو، په خپله پکې یو ځای راوړېدو، بیا 7 پاڼې ښی سیټ ته واړوه، الف لام میم سیټ ته 7 پاڼې پیجونه وشماره واړوه. چې کوم 8م پیج راوړېدو که نه، یعنې 7 دې واړول که نه، 7 دې پوره واړول که نه، نو چې د 7م پیج کم مخ راوړېدو ښی سیټ ته ښه، 7 پیجونه دې واړول، نو د 7م پیج چې کم ښی سیټ ته مخ راوړېدو، په هغې کې به 7 کرښې لومبې وشمارئ، 1 2 3 4 5 6 7 هغه دې پرېښودلې بره، لاندې چې 6 کرښې یا 7 کرښې پاتې شوې، په هغې کې به یو د خا ټکې، خا دغه خا هغه خا چې کوم باندې هغه ټکی د پاسه وي خا والا ټکی ډکه خا، او یو به شین وګورئ، لومبیا پکې خا وګورئ یا پکې شین وګورئ. نو کو خا پکې ډېره وه دې کار کې دې خیر شته، کو شین پکې ډېر و دې کار کې دې خیر نشته. خا دې پکې وکړه، خا پکې 2 پیرې راغله، شین پکې د سره رانلې، نو ستا دې کار کې خیر شته. خا دې پکې وکتله، خا پکې نشته دی، شین دې پکې وکتل، شین پکې دې رالی، دې کار کې دې خیر نشته. یا دې پکې شین وکتل، شین پکې 1 پیره رالی او خا پکې 2 پیره راله، نو بیا دې هم پکې خیر شته. اوس پکې شین هم 1 پیر رالی، خا هم پکې 1 پیر راله، بیا دې هم دې کار کې خیر نشته. لهذا د استخاره دوباره وکړه، یعنی کو خا ډېر راله نو خیر دې پکې شته، کو شین ډېر رالی کار کې دې خیر نشته، محبت کې دې خیر نشته، نکاح کې دې خیر نشته، د کاروبار شروع کولو کې دې خیر نشته. نو که دې خبره باندې ځان پوهه که یو شین دی یو خا دی چې کوم ټکی برابر راله مثال په طور، نو بیا چې دی دا استخاره بیا دوباره تکې، نو دغه طریقې سره انشاءالله د شین او د خا ټکی به تلاش کوئ، او کم یو چې ډېر رالی نو هغه کار کې به د خیر، کم پکې لږ رالی هغه کار کې دی خیر نشته دی. صحیح شوه. او کو پکې د سره د شین هم رانلی او پکې خا هم رانله که نه، یعنې دواړه پکې رانغله، نو بیا به داسې کار وکړي چې بیا به دا استخاره دوباره وکړي. دوباره هم دغه طریقه ده. انشاءالله موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو له ډېرې خوشحالۍ کامیابۍ د دنیا او آخرت درکړي. الله تعالی مو د زړه ارمانونه